نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف یوړو نو پیغمبر علیه السلام په خپله زندګۍ کې ښکاره څوک د خپل ځان په ځای خلیفه نو مقرر کړی، خو بعضې حالات د نبی علیه السلام نه داسې ښکاره شوي و چې هغې کې ښکاره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت ته اشاره وه. لکه په خپل جون باندې نبی علیه السلام چې کله بیمار شو نو په خپل جانماز او په خپله مصله باندې د امامت دپاره حضرت ابوبکر صدیق مقرر کو. دې نه دا معلومیږي دې ته امامت صغرا وی وړه امامتي، او د ملک مشرۍ ته امامت کبرا وی لویه مشري. نو چې په جماعت باندې په خپله مصله هغه وړه مشري حضرت ابوبکر صدیق ته ورکړه، دې نه معلومیږي چې د دغې مشر هغه لویه مشرۍ چې د مسلمانانو خلافت ته بادشاهي ده، د هغې صلاحیت او د هغې قابل هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. داسې نور هم ډېر خبرې ښکاره شوې وې. یو بی بی راله نبی علیه السلام نه څه شی وغوښته، وی سبا له راشه. بی بی نبی علیه السلام ته وایي د الله رسوله که سبا تاسو نه وی نو چا ته به بیا ویمه، ستاسو په ځای به څوک وي چې دا شی د هغه نه غواړم. نبی علیه السلام وفرمایل که زه دې ونه موندم ابوبکر نه غواړه. داسې نور ډېر واقعات دي، د هغې واقعاتو نه ښکاره معلومیږي اشارتن، یعنی داسې ښکاره اشارې معلومیږي چې د نبی علیه السلام نه پس خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بی. خو کله چې وفات شو د وفات نه مخکې کولاو اعلان نو کړ چې فلان کې به خلیفه ای. په مدینه منوره کې یو ځای دی ثقیف بني ساعده د بنو ساعده قبیلې یو د مشورې اجره وه، یو ځای و هغې کې انصار د مدینې منورې باشندگان را جمع شوي وو. عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مټه ونیوه، وی هله شابه چې لړ شو د مدینې خلک راغونډ شوي دی او ځان له مشر مقرروي، خلیفه مقرروي. ورشو هسې نه چې داسې یو خلیفه مقرر شي چې د خلکو نیخ وخت یا اختلاف پې جوړ شي، نو هسې نه د نبي علیه السلام امت کې الله لوی اتفاق راوستلی او دا اتفاق په اختلاف بدل نشي او خونریزي شروع نشي. دواړه په لاره روانو، یو صحابي وله مخې له راغی، وی څه کوې؟ وی ته کم ځای نه راغلی؟ وی شابه زر ورځی او بنو ساعده قبیله کې فلانکي ځای کې خلک جمع شوی دی او د امیر انتخاب کې ګورې زر ور ورسئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دواړه ورغلل. واقعي خلک جمع او ډېر زیات انصار د مدینې منورې دوه قوم اوس او خزرج هغه جمع او یو صحابي حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه د خزرج قبیلې سردار بیمار و تبع وه، کمبل یې ځان نه تو کړی و، اپه کې په منځ کې ناست و، د هغې اراده دا وه چې دې مونږ امیر مقرر کړو. بهر کیف د دواړو طرفونه تقریرونه وشو. انصارو دا مطالبه کوله چې یاره وطن زمونږ دی، کلی زمونږ دی، پکار دی چې د نبي علیه السلام خلیفه زمونږ نه وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه، مونږ د پیغمبر علیه السلام ملګري یو، د هغه رشته داران یو، مونږ وطن پرېښی دی، کلی مو ورسره پرېښی دی او امت زمونږ په امامت متفق کیږي ګورې ستاسو نه. بېشک د انصارو ډېر لوی فضیلت دی، ځکه نبي علیه السلام یو مقام کې فرمایلی و مکه مکرمه چې کله فتح شوه نو انصار لږ غمجنو. انصار د مدینې شریفې اوسیدونکي خلک وو. یره وی نبي علیه السلام خپل وطن فتح که هسې نه دلته ایثار نشي، هجرت خو یې کړی خو د خپل وطن کې واپس ایثار نشي. نبی علیه السلام مبارک ته دا خبره راورسېدله، دا ټول انصار یې را جمع کړل. وی تاسو داسې داسې وایې؟ وی او وی قسم په الله که دا ټوله دنیا په یو طرف روانئ، انصار په بله لار رواني، زه به د انصارو په لاره ځم او د نورو سره به نه ځم. او زه
که چرته هجرت الله نوی فرض کړی نو زه به مکه کې نوی پیدا زه به مدینه منوره کې پیدا وي خو الله د دې هجرت د برکت نه دلته کې دنیا ته راولېږلم او بیا مې هجرت وکړو تاسو له رالمه او ستاسو مثال خدا سے دی لکه په ډوډۍ کې په خوراک کې مالګه خلق بد زیاتیږي انسوارو تاسو به کمیږي لیکن هیڅ فکر چې ونه کوئ ستاسو مخکې نظر روان یم زما او ستاسو ملاقات به د محشر په میدان په حوض کوثر کېږي واقعي د انصارو ډېر فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان کړ خو هغې سره دا یره وه که انصارو کې دوه قومه دي ټول عمر یو بل سره اختلاف راغلی دی که د یو قوم سړی امیر کو بل به یې نه خوښوي که د بل مقرر کو بل به یې نه خوښوي او که د دې په اتفاق هم یو سړی امیر شي ممکن ده چې د بهر د باندې خلک یې خوښ نه کي او په خلاف د قریشو چې د نبي علیه السلام قوم دی که د هغې امیر مقرر شي ټوله دنیا مني او بیا یو ټکې ووې یو حدیث یې ووې حضرت سعد ابن عباده ناستو د انصارو دا مشر وی تا ته پته نه ده چې نبی علیه السلام فرمایلی چې الائمة من قریش چې کوم مشران د قومونو جوړیږي بادشاه جوړیږي هغه د قریشو نه وی او دا خو نبی علیه السلام ویلی دي نو بیا داسې کوو چې د قریشو نه یو سړی امیر مقرر و په اتفاق باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه جوړ شو انصار هم بیعت وکړه مهاجرین هم بیعت وکړه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی د نبی علیه السلام په منبر باندې تقریر هم وکړه او بیا بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق هغه د مسلمانانو مشر مقرر شو یو ټکی دلته راځي چې حضرت علی سے بیعت نو کړي هغه وروسته بیعت وکړه رضی الله عنه په بخاری شریف کې یو حدیث دی حضرت علی رضی الله عنه او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پټ ملاقات شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړه د حضرت علی صاحب نه وی تا بیعت ولې نه دی کړی خلق څه پټ پټ شکونه کوي چې دی بیعت ولې نه کوي علی رضی الله عنه دا الفاظ دی بخاری شریف کې ذکر دی چې زه د بیعت نه ما انکار نه دی کړی ته زمونږ مشر د نبی علیه السلام نږدې صحابي هجرت سفر دی ورسره یو ځای کړی دی د پیغمبر علیه السلام د غار ملګری پاتې شوی نبی علیه السلام ته ډېر نږدې وی مونږ ستا د مشرۍ او ستا د فضایلو انکار نه کوو خو په یو ټکي خفه یم هغه دا دی چې کم از کم زه د نبی علیه السلام رشته دار یم د هغه د ترې زوی یم د هغه زوب یم نو که تاسو خلیفه مقررو نو په کار دا دی چې مونږ سره مشوره خو پکې شوې وي که نه دا نه ویم چې زه د خلیفه شوی وی مشوره په کار وه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بېشک دا خبره دی ټیک ده خو هغه وخت داسې و چې د مشورې نو که مونږ مشورې تاسو سره کولې تاسو خو د نبي علیه السلام په کفن دفن کې مشغول وی هلته انصارو خلیفه مقرره و د هغې نه لانجه جوړېده بیا یقین وکړه بخاري شریف کې حدیث دی حضرت علی رضی الله عنه راغی او په عام منبر باندې کېناست او اعلان یې وکړ چې ما دا بیعت وروستو کړی په دې وجه و لکه مې لږه ګیله وه چې مونږ سره پکې مشوره نه ده شوې نور د ابوبکر صدیق د فضایلو نه او د هغه دا صفتونو نه زه انکار نه کوم نو کولاو د خلکو مخکې حضرت علی رضی الله عنه بیا ورسره بیعت کړی دی څه 2 کاله تقریبا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت شوې بیا چې هغه وفات شو د هغه نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه د خپل ځان په ځای په خپل ژوند کې خلیفه مقرر کړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی ما خلیفه ما مقرره وه خلک هم ورته وی دې ما مقرره وه ګورې ډېرې سرتیزه دی او ډېر سخت دی سخت که دې خلیفه مقرر که ګورې دا ډېر سخت دی او خلکو ته بې ځایه تکلیفونه او عذابونه به ورکي حضرت ابوبکر صدیق وی په ده د خلافت بار نه دی را پروت دی که د خلافت بار یې په سر پرېوته د ده را سختي به ختمه شي واقعي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو ډېر زبردست فتوحات وشو تقریبا 2 لکه مربع میل د پاکستان په لسچند او شلچند زیات علاقه د مسلمانانو په قبضه کې راله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس بیا دریم خلیفه حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه هغه خلیفه مقرر شو دریم خلیفه د لوی منقبت او د صفت خاوند دی او د نبی علیه السلام یوه لور په ده باندې واده و چې کله هغه وفات شوه دویمه لور یې ورته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شوه وی ارمان که زما درېیمه لور وې هغه به مې حضرت عثمان ته په نکاح کړې وه د ډېر لوی صفت خاوند و
هغه بیا باغیانو شهید کو. دا هغه نه پس حضرت علی رضی الله عنه چې دی د پیغمبر علیه السلام زوم دی او د نبی علیه السلام د تر زوی دی، هغه خلیفه مقرر شو. ماشوم تربیت ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. لاره کوټ او نابالغ او پلار نوم ابو طالب دی، هغه مسلمان نو، لیکن په یو دره کې نبی علیه السلام په مانځه ولاړو او حضرت علی رضی الله عنه ورسلام په مانځه ولاړ دی او پلار ابو طالب په لاره تیر شو. دی لږ ویرېده چې کله مونځ نه فارغ شو نو راویې غوښته بچې دې خوا راشه. څه دې کول؟ وی دې تره زوی سره ولاړې منو چې دې څه وایي هغسې کوم نو. وی مه یېرېږه، د تره دا زوی چې تا په کومه لاره بوځي په هغې ورسره ځه، دې به چرته هم تا په غلطه لاره بونه ځي. تربیت یې ټول نبی علیه السلام کړی چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړ. د هجرت په موقع باندې پیغمبر علیه السلام هغه پردي امانتونه حضرت علی صاحب له ورکړل او په خپله بستره باندې ګورې دې پرېښوده، حالانکې هغه د ډېرې یرې بستره وه، ځکه چې ګیر چاپېره کافر ته وو، هغوی اراده دا وه چې سهار به پرې موږ حمله کوو. چې راغلل نبی علیه السلام نو حضرت علی صاحب په بستره ملاست دی، ملګری دې څه شو؟ ما ته پته نه لګي. چېرته لاړوې؟ په دې لاره وتلې بېګا د شپې نو. کوم خوا تللی دی؟ زه نه یم خبر. دې بوته څه وخت یې لږ غوندې نظر بند کړی او بیا یې پرېښوده. شیر علی ورته وایي، شیر یو بهادر شخصیت ورته ویلې کېږي. شیر ورته وایي، بهادر شخصیت ورته وایي، اسد الله ورته وایي. اسد الله معنا د الله زمرې. او واقعي د خیبر په مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حملې کولې، خیبر نه فتح کېده. وی فرمایل وی سار نه به دا جنډه هغه چاله ورکومه، هغه چاله چې هغه به الله تم خوښي او د ده به هم خدای خوښي. الله به د ده خوښي، د الله به دې خوښي او د هغه په لاس باندې به الله سار خیبر فتح کوي. صحابه وایي چې دا به څوک ځکه چې دا جنډه چاته ورکړی شو نو د نبي علیه السلام پیژنګویي د فتح به د هغه په لاس کېږي. او بل داسې سړی دی چې هغه سره به د الله مینې، د ده به الله سره مینې. نو صحابه داسې مخکې تېرېدل د نبي علیه السلام. یو وی چې دا صفت به ما ته میلاویږي، جنډه به ماله راکوي. بل وی ماله. تپوس یې وکړو این علي بن ابي طالب، علي رضی الله عنه څه شو؟ یو صحابي ورته وی صاحب د هغه سترګې خوږ دي، بیمار دی. وی راویې بلې چې راویې غوښته، وی زما سترګې خوږ دي. نبي علیه السلام مبارک ورته خپلې لاړې په سترګو باندې تو کړلې. هغه ساعت یې سترګې جوړې شوې. وی دا جنډه والا ورځه پې. وی صاحب څه ورسره وکړم؟ وی تر هغې پورې ورځه چې دا علاقه فتح شوې نه یا د اسلام نه قبول کړی، هغه خیبر رب العالمین د حضرت علی صاحب په لاس باندې فتح کړ. د نبي علیه السلام پیشنګویي وه، وی جنډه به هغه چاله ورکوم چې دا خیبر به فتح کېږي د هغه په لاس، او د ده به الله سره مینې، د الله به ده سره مینې. دا ډېر لوی صفت دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله پیغله شوه، لویو صحابه کرامو د هغې د نکاح خواهش ظاهر کړ چې دا د نبي علیه السلام کشره لور ده او د حضور پاک مبارک ورسره ډېر انتهایي محبت او مینه و، ټولو سره مینه و، اولاد سره. خو فاطمه رضی الله عنها کشره وه، دې سره بې پناه محبت و، ډېره زیاته یې خوښه وه. نو نبي علیه السلام حضرت علی رضی الله عنه په خپله راوغوښته. وی ته ما ځان سره لوی کړې، زما د تره زوی، ما داسې دی لکه اولاد غوندې تا ته فاطمه په نکاح کوم. هغه کشره لور چې چا سره ډېر محبت او مینه وه، هغې حضرت علی رضی الله عنه ته په خپله په نکاح کړه. او دا لوی صفت دی چې نبي علیه السلام په خپلو لاسو مبارکو باندې ونیوله او د خپل خاوند علي صاحب کور ته یې بوتلل. او بیا به ګورې بار بار سهار وختي چې به نبي علیه السلام مانځله ته تهجد وخت کې نه دی کور ته به ورغې، دی به یې مانځله پاسول، اواز به یې ورکړه، مانځله به یې پاسول. کله به که د دواړو په منځ کې څه خبره راله، پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله به ورغې. حدیث پاک کې راځي یو ځل نبي علیه السلام کور ته ورننوت، فاطمه رضی الله عنها یوازې ناسته وه، ژړلې. وی ولې؟ وی تر زوی را سره جګړه وکړه علي. وی څه شو؟ وی بس جګړه یې وکړه او بار لار ووته. نبي علیه السلام چې بهر راووت، تپوس یې وکړه چا ورته وي هغه د جومات د دیوال خوا کې سوري باندې په خاورو پروت دی. چې نبي علیه السلام ورغې، د دیوال سوري ته په خاورو د پاسه ملاست و علي صاحب. پیغمبر علیه السلام مبارک د خاورې سندلې، وی قم ابا تراب، ای خاورو والا پاسه، ای خاورو والا پاسه، خاورې ته وسنډلې. دوی ما ته به نن نه پس ابو تراب وایې، خاورو والا. هغه انسان چې په هغه خاورې پرتې وي، ځکه دا د حضور پاک مبارک د خولې الفاظ دي. او فرمایي چې کله به نبي علیه السلام راغی، مونږ به کوشش کوو چې پاسو، وی مه پاسئ.
زما او د فاطمې منځ کې به کېناستو د نبی علیه السلام خپه مبارکه زما خېټې سره به جنګېدله ډېر انتهایي بې پناه مینه او ډېر محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره و حتی کې دومره مینه دونه محبت د حضرت فاطمې رضی الله عنها سره چې یو ځل یې وفرمایل وی فاطمة سیدة نساء اهل الجنه فاطمه رضی الله عنها د جنتیانو د ښځو سرداره به جنت کې چې کومې ښځې وي د هغې سرداره به فاطمه رضی الله عنها یعنې یوازې جنت ته تلل نه دي جنت کې سرداري یې ده او د فاطمې رضی الله عنها بچي حسن او حسین دا سیده شباب اهل الجنه دا د جنتیانو چې کم ځوانان په دنیا کې په ځوانۍ کې مړه دي او جنت ته دي جنت کې خو ټول خلک ځوانان دي خو چې کم الکان په ځوانۍ کې مړه دي او جنتیان دي جنت ته تللی دي د هغې سرداران چې دي نو هغه به حضرت حسن او حضرت حسین وي نو د نبی علیه السلام دا بے پناه او ډېر زیات محبتو د حضرت علی رضی الله عنه سره انتهایی محبت او مشورې به ورسره کولې جهادونو کې به ځان سره شریکاو او ځان سره نږدې به یې ګرځاو او تر څو چې د واده نه وکړی نو د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده نو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه پس بیا حضرت علی رضی الله عنه هغه د مسلمانانو خلیفه شو د علی رضی الله عنه نه پس د علي صاحب او د معاویه رضی الله عنه منځ کې یو څه لږ اختلاف راغلی او څه خپل منځ کې څه جګړې شوې وې هغه خو ډېره اوږده قصه د هغه درته نه وایم خو د حضرت علی رضی الله عنه د وفات نه پس بیا د معاویه رضی الله عنه او د حسن رضی الله عنه منځ کې جوړه وشوه حالانکې د حضرت معاویه صاحب رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه منځ کې جګړې وې خو چې وفات شو نو بیا خلافت خلکو حضرت حسن رضی الله عنه له ورکړه نو د یو صلح وکړه یو جوړه وکړه او معاویه صاحب سره وی داسې به وکړو شپږ میاشتې به بادشاهي د حضرت حسن رضی الله عنه سره او شپږ میاشتې پس به بادشاهي حضرت معاویه صاحب ته حواله شي په دې به د مسلمانانو منځ کې جوړ وشي حالانکې ډېر لوی اختلاف و نیم صحابه یو طرف ته نیم بل طرف ته او پیغمبر علیه السلام یو پیشنګویي کړې وه یو مقام کې داسې ماشوم و ان ابني هذا سید زما دا بچی سردار دی په حسن یې لاس کېښوده دی خو ماشوم لعل الله يصلح به بين فئتين عظیمتين من المسلمین وی الله به د دې حسن په لاس د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې جوړه راولي د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې به الله د ده په لاس جوړه راولي واقعي همغسې وشوه د علي رضی الله عنه او د معاویه صاحب په منځ کې ډېر لوی اختلاف و لوی جګړې شوې وې د علي صاحب د وفات نه پس صلح الله را د په لاس باندې راوستله شپږ میاشتې د خلافت وکړو او د ده د وفات نه پس بیا حضرت معاویه رضی الله عنه بالاتفاق د مسلمانانو خلافت لاس کې واغشت حضرت حسن کله پیدا شوی دی علي صاحب نه پس دی بادشاه شو دی د هجرت په دریم کال چې نبی علیه السلام کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو په دریم کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو نبی علیه السلام چې کله خبر شو نو فوراً د فاطمې رضی الله عنها کره ورغی وی ماشوم ماله راولې هغې ورته لوچت که نوسیه دی د لور زوی دی لوچت یې که ورته حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې بانګ ووی او یو کجوره یې راواغېشته په خپله خوله مبارکه کې وچوپله او هغه کجوره چې خپله خوله کې وچوپله هغې یې راواغېسته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده گویا کې د ده وجود ته لومبې لاړې د کجورو سره چې ننوتې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وې بیا تپوس وکړه وی دی بچی لم نوم یې ښوده دی که نه هغې ورته وی او صاحب وی څه نوم م ولی ایښی دی وی حرب په عربۍ کې جګړې ته وایي چې دی به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي مجاهد به یي نبی علیه السلام وفرمایل نه حرب نوم به وله نه ږدو نوم ورته زه ږدم دله ما حسن نوم کېښود حسن معنا ډېر ښکلی دا نوم ورته پیغمبر علیه السلام کېښود په اومه روز ورته نبی علیه السلام عقیقه وکړه عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي نو په اومه روز هغه له عقیقه پکاري یو څو کاره په اومه روز پکاري یو دا چې نوم به ولې ږدي په اومه روز نوم کېښودل مقرر الپکاري خشته نوم چې کوم اسلامي نومي لکه ګوره پیغمبر علیه السلام وله څونه ښکلي نوم کېښود حسن معنا ډېر ښکلی د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه د یو زوی نوم یې ابراهیم و د نیکه نوم یې د پیغمبر نو د پیغمبر نوم کېښودل پکاري د بل زوی نوم یې قاسم و
قاسم صرف قاسم مانا قسمت کون کے تقسیم کون کے دبل بچینوں میں طیب و طیب مانا پاک دبل بچینوں میں طاہر و طاہر مانا پاک خشتخ کلی نمون نبی علیہ السلام خپلو بچو لے خودیو اخو ما شمالی کے ملدی او نوسیلے نم کے خود حسن دیر خکولے نو پا وما روز بیو نوم ایک دے بچیلا نوم چر در صحابی نوم کے دا یا دا پیغمبر نوم کے دا او یا اغا نوم کے دا چل آغی خشتخ کلی ماناوی دویم باولا سر خرے گورے کہ علی کی جنیوی پا وما روز باولا سر خرے من پختانا و تا سر کلے وایو او چی بیا سر ولاو خرے نو دا سر دا ویختو برابر سپین زر بدا اللہ پنوم خیرات کے اس دے زمانے کے سپین زر نی اخو پخواب دا سپین زر سیکب و روپے بوے نو سلس شل روپے 50 روپے خیراتی چالا ورکا دریم عقیقہ بولاو کہ عقیقہ خو اصل کی دیتو چی سر ولاو خرے خو عقیقہ من دا خیرات توایو نو که الکی نو دو گڑان یا دو چیلی اغا عمر والا چی قربانی پی کی گی اغا ذبح کا لال کا خیراتے کا روجی پکے چے کدا سے خیرات کے خوے پخل کو خرے وخے پخل کو تقسیمے او کہ جینے بھی یو گڑیا یو چیلے آکا دا چاوس نکیگی نو مختصر خیراتو کا چی سدی وس کیگی دا خدا وس خبرت وس تی نکیگی نو لگی روجی پخے کا اسی یو کلو وخروڑا خوروا پکی واچے وچے تا فقیرانو مسکنانو خو پخپلم خولیشے پا مالدارو ام خولیشے دے کہ دا مالدارو دا غریب فرق نشتا دا حقیقی وخا مالدار غریب دوار لور کولیشے پی خولیشے دا اسلامی طریقہ دا کدا وس خبر دا کہ وس ترسی الک لدو گڑان یا دو چیلی او جنہ لیو گڑاو چیلی کہ وس نکی گی چرگوٹے لگون دے خیراتو کا معمولی گون دے او زدی حقیقی فیدہ صدا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا انسان دا معشوم چلوی شنو خام خواب معشوم بیمارے رازی کہ دا عقیقہ اوشی و داوین تویشوا دے توی دو سر دی معشوم کے سمر بیمارے دی اغت رب العالمین ختمے کی تو نا فیدو شے پکی اس زمون پختانہ پا بچو ہر قسم تاوان کئی گورا پا سکولے منگ سونا تاوان کو سکول تا چی بوزو پا جاموے سونا تاوان کو پا سنت سونا تاوان کے سنت چلا معشومانو کے گی دم خلق را ولی صحباو وی سیارون وی جراغان خدا سنت نا پس چکر دا بچی وعدے وی پا وعدے والا سونا تاوان کے نو پا دی عقیقہ دا خرچہ والی زمان خلق نکے زمان پختانہ دیسیس کے لگا نیم گرتے آکو پنجاب والا خلق دا سے نکے یغی عقیقہ پورا قیمات پتا دا زمان پختانہ بیا پا وعدب تاوان کے پا سنت تاوان کے پا ختم والا تاوان کے لیکن دا دی عقیقی تاوان تا خلقو سلنے کی گی حالانکہ فیدہ را دی رہی رہا پا وعدے اس خیرات مکوا مختصر ولیمہ کا پا ختم لت خیراتو کا لیکن دا حقیقی دی کی فیدہ دمرا دا چستا پا دی معشوم سمرا بیمارے رازی دا غیوین توی دو سر تیغا بیمارے رب العالمین ختمے کی خزمون اس شیطان خوشتا کنا نمون خلق شیطان یو بل شیخ ہو لے دے اجی سے وہی اوتو کی او زیکا اوتو کسی لگا خو پاکی چانا می بونگلی یو لس دولت دانے پاکی دا لوبیا می او سپا کسے بار ہر وروا چاہی سپا کی جوار یو زیکی غنم پکی اوزے کی اربش پکی واچائی او سیب اوے خوٹ کئی کٹوے دیشکے پاور خودی حلکہ دوتو کی دو دخز اخپل کتاب دے نہ قرآن کی داشتا نہ حدیثو کی داشتا نہ چدر یو امام خبر ادا نہ یو بزرگ خبر ادا نہ یو عالم دخلی خبر ادا دا زان لدخز اخپل کتاب دے قسم قسم لو بے خودمون دے زنانا ہم شروع کری دی کنا دا پکی دا ملک بابا الوادا تو پا کدا بیلے پیسے غنڈائی کسا پا کسا بگر دے الواتا چی دا خز روشی کنا دا چل جوڑ کی کسا پا کسا سلورانے وطانے و روپے و 2 روپے بغواری معشوبان دا ملنگ با بالوا پخو خگر دی با کسا پا کسا باران نکی کی پیسے غنڈاو چی بارانو شی پیسے سلا غنڈائی سوال سلا کیا خوچی صدا وسا دی کی گی دیو 10 روپے الوا پا سوجی روڑا پخا کا خیراتی کنا خدای با بارانو کی ہچی بیا باران تیسو دا بندولم غواری کنا نو بیا کسا پا کسا گردی سوال والا شروع کی عجیبہ رواجونا منگ شروع کری دی نو سیب دغا کٹوے و دیشکی کے ارہر رو غنم اور بش و سب بلا پکی نورم واچے اوتو کی اوزے کی لگون دے پکی گا معشومان لکہ اکثر منگولو کنا امنگم با معشومان وارو چی چتا بدا شیخ خوروا غندی بھی خلا شانتے پکی دغا تو کی مو کی پراتین آگا چاناو باگلی بام تیغون کر باقی لبام لتا ورکلا پاکی سوک سکے جوار سوک سکے چی خوری یا اربجی سوک سکے چی خوری یا غنم سوک سکے چی تیو خود کے چی خوری اگا والا والا تی معشومان اگا دا لوبیا دانے و دا چانی دانے را خونڈے کی باقی لدکاور کی اگا
ښکته وغورځئ. دا رسم دی رونو، دا رواج دی، هیڅ حقیقت د دې نشته. که په دغه پیسو باندې ته لاړې او د بازار نه دې نیم کیلو غوښه راوړه، ښوروا دې پکې وکړه، په خپله دې مو خوړه، په بچو دې مو خوړه او غریبانو له دې مو ورکړه، څه فایده خو بیا روزي که نه. یو چرګوټی دی حلال که ذبحه دې کړه، یو وس دې کېږي چیلې یا ګډ دې ذبحه که، نو فایده شته. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه وله وکړله او بیا سر به وله وخورئ، نوم به وله کېدې. دا عقیقه د حضرت حسن رضی الله عنه. ماشومو پیغمبر علیه السلام لویو، دغسې ورپسې کال پس حضرت حسین رضی الله عنه بیا پیدا شو. اته یو کال کشر دی، دی په رمضان کې پیدا شوی، هغه په شعبان کې چې تاسو شو قدر میاشت ورته وایې، 11 میاشتې پس حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو. یو بیبي ده حارث، د حارث لور ده، هغې خوب ولیده، راله نبي علیه السلام ته کېناسته، د الله رسول یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی، وایه راته که نه؟ وی نه شم بیانولی، ډېر د هیبت خوب. وی ووایه خیر تعبیر به وباسو. وی خوب مې ده ولیده چې صیب ستا د وجود نه یو ټوکړه را پرې شوه او زما دې غېږ کې را پرېوته، ستا د وجود نه ټوټه را پرې شوې ده او زما غېږ کې چا را وغورځوله. داسې خطرناک خوب مې ولید. حضور پاک مبارک ورته مسکې شو، وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی. وی زما د وجود ټوکړه ده، دا معنا چې زما د لور فاطمې بچې به پیدا کېږي، اب ستا غېږ کې را غورځېږي، ته به خدمت کې، ته به دایي، ته به تربیت کې. دا خو ډېر ښایسته خوب دی. او چې کله حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو، هغسې پیغمبر علیه السلام ورغې، په غوږ کې ورته بانګ ووې او هغه ګوټي وله ورکړه، کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله، هغه یې د هغه په خوله کې کېښودله او په 9مه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړه. وی نوم هم وله څه کېښود، هغه زوړ نوم یې وله ایښود چې کوم حسن له وی حرب نوم وله کېښود. وی نه دا نوم مې نه دی خوښ، وی د حسین نوم کېښودل پکار. حسن ډېر ښکلی، حسین تصغیر ورته مونږ وایو، دا خشتوکې چې مونږ پښتو کې وایو، دې معنا ده د تصغیر معنا خشتوکې، خوشرنګه. عجیبه اتفاق و، د پیغمبر علیه السلام سره دواړه په شکل کې یو شانتي و، خو د دې نامه نه پورته د پیغمبر علیه السلام سره حسن یو شانتي و. یعنې د نوم نه پورته چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه، مخ مبارک، سترګې مبارکې، غوږونه او مخ، دا د حسن ورسره یو شانتي و. او د نامه له لاندې خپې، چال، تلل، ګوتې، دا ورسره د حضرت حسین رضی الله عنه یو شانتي. دواړه ورسره په نیمه کې ورسره یو شانتي و، په نیمه کې ورسره بل یو شانتي و. او تاسو یقینو کې تاریخ لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ورځې روزانه یو ځل فاطمې رضی الله عنها کره خامخا ته کور یې نږدې و او تپوس به یې کو، وی زما هغه بچي څه شو مالې راولی. او کله چې به دا دواړه ولاړو، یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام حضرت حسن او حسین را روانو دواړه، وی چې نبی علیه السلام وکتل نو پیغمبر علیه السلام ورته کېناسته او لاسونه یې ورته داسې خواره کړل، وی دواړو را منډې کړه، پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتل. یو صحابي فرمایي وی قسم او جامې یې چولې دي خشته ښکلې او جومات ته راننوتل، را منډې والې. وی پیغمبر علیه السلام مبارک تقریر په نیمه کې پرېښوده او د منبر نه راکوز شو، یو یې په خیط لاس کې رونیوه او بل په دې ګس لاس کې، یو یې په دې خیخ په کېنو او بل یې په دې ګس اخ په باندې کېنو او خپل تقریر یې شروع کړ. وی به خلکو ته کتل، به دې بچو ته کتل او وی فرمایل چې الله رښتیا وایي، انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مالونه او ستاسو بچي دا مصیبت دی، دا فتنه ده. تقریر مې کو، دا دواړه چې مې ولیدل چې را منډې والې، نو ټینګ نه شوم، تقریر مې پرېښود او دواړه مې راوچت کړل، ځان سره مې کېنول. دا انتهایي محبت دی. یو صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام مونځ کو، په سجده باندې پرېوتو، دا ماشومان رالل د نبي علیه السلام سره لوبې کولې، واړو که نه، ځکه د نبي علیه السلام د وفات په وخت کې حضرت حسن د 8 کالو او حضرت حسین د 7 کالو واړو. وی د دواړه په ملا د پاسه ورته سواره شو. وی تر هغې پورې پیغمبر علیه السلام مبارک سر د ځمکې نه نه اوچتو تر څو چې دوی د شانه کوشوي نو، چې که زه سر اوچت کړم دا ونه غورځېږي. او زه اکثر، یو صحابي فرمایي ما نبي علیه السلام لیدلی چې په سجده به پروت و، حضرت حسن راغی ډېر ماشوم و، رکوټ ولا خبرې نه شوې کولی، د حضور پاک د دې دواړو خپو په منځ کې به ننوته، رکوټ یې هغه هم دونه مینه ورسره کوله. نو نبي علیه السلام مبارک به تر خپې کولاو کړې
او د پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه ګیره به یې ونیوه ورته د نبي علیه السلام نه او کله به د پیغمبر علیه السلام په دې سټ باندې راسواره شو دا ماشومانو د حضور پاک مبارکه دوی سره مینه او د دوی هغې سره مینه یو صحابي فرمایي وی شپه د شپه وی زه روان یم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې دی وی چې ما ته یې وکتل حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی ما ته څه کوې حذیفه وی چې صاحب زه ستا څوکۍ ته ولاړ یم شپه ده نو تاسو څنګه راوتې وی یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو او دا فرشته په لومړي ځل د اسمان نه راله او په ما باندې سلام واچو او ما له د الله له طرف نه یو پیغام راوړو د الله رسوله څه پیغام دی وی زه الله را لېږلی ما چې د خپل محبوب ته زما ووایه چې ستا دا دوه بچي حسن او حسین دی له ما د جنت سرداري ورکړه او دا خوشخبري ولا ورکړه چې دې دواړو سره څوک مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي دوی سره چې څوک محبت کوي الله به هغوی سره محبت کوي دا ګوره د رب العالمین د طرف نه یو خوشخبري راغلې ده د دې دواړو ماشومانو په حق نو واقعي دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده د هغې ماشومانو دپاره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روان دی او حضرت علی صاحب ورسره دی حضرت حسن رضی الله عنه لوبې کول ماشوم راوچتی او په د اوږه د پاسه یې سور کړ پلار یې ولاړ دی علي صاحب ابوبکر صدیق د خلکو مخکې وی قسم په الله والله شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم زما د قسم په خدای چې دا ماشوم د خپل نیکه رسول الله مبارک په شان دی د پلار په شان نه دی علي صاحب ته سره مشابهت نشته شکل یې د ده شان برابر نه دی د نبي علیه السلام سره برابر شکل علي صاحب خندل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه به مو سره ډېره مینه کوله د دې وجې نه چې د نبي علیه السلام سره مینه وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مجاهدینو له 15,000 روپۍ تنخوا مقرر کړي دلیم 15,000 تنخوا مقرر کړه حضرت حسن رضی الله عنه چا ورته وی دله دې ولې مقرر کړه دې خو لاره کوټې دی لک دی او دا څومره جهادونه نه دي کړي څومره جهادونه چې نورو صحابو کړي دي وی تاسو ته پته نه لګي دله مې ځکه مقرر کړه چې دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبوب دي کړ دا غن وسید او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په منبر ناستو څومره سختو چې خلکو به د هغه مخکې خبرې نه شوې کولې غټ غټ بادشاهان به سر ټیټه ولاړو د رامنډه کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صادر نه کلک ونیو وی راکوشه زما د پلار د منبر زما د پلار په منبر ناست دی د خپل پلار په منبر کښېنه عمر فاروق رضی الله عنه راکوز شو راوچت یې که ځان ته رانږدې که بچې زما د پلار منبر خو نشته زما د پلار منبر کم دی او ستا د پلار را منبر زما د پلار منبر دی که راوچت یې که او ځان سره یې نیولې دی او بیا ورته وایي بچې دا راته وایي چې دا د چا ویلې وه دا خبره وی ما ته هېڅ چا هم نه وښولې وی نه دا راته وویل دا تا ځای نه دی کړی چا به راته ویلي وی نه ما ته هېڅ چا هم دا خبره نه ده کړې دومره به صحابو د دې ماشومانو احترام کو دومره عزت پې کو یو ځل نبي علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په دې اوږه د پاسه سور کړی دی په دې اوږه یو خپې دې طرف ته راویځانده ده یو خپې هغې طرف ته راویځانده ده یو صحابي فرمایي وی زه ورغلم وی ما چې صاحب مال یې راکوې نه ما ته یې پرېږد وی ما وی چې ای لکه په ډېره ښه سورلی باندې سورې نعم المرکب الذي رکبته په ډېره ښه سورلی باندې سورې وی نبي علیه السلام وفرمایل چې سورلي خو مزېداره ده خو شهسوار هم ډېر مزېدار دی که کوم چې په دې سورلی سور دی هغه هم نعم الراکب هو شهسوار هم ډېر مزېدار دی نو په دې اوږه د پاسه به نبي علیه السلام کېنولو او ګرځاو به ځان سره او محبت پې ورسره کو دغه دنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن کشر ډېر دی ما تاسو ته یو کال کشر دی هغه سره هم پیغمبر علیه السلام به ډېر انتهایي محبت او مینه به ساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناستو تقریر یې کو یمن نه چا جامې راوړې وې نو هغه جامې یې په صحابو تقسیم کړې یېر یو دې درمیان کې د جمعې ورځ د حضرت حسن او حسین راوتل او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامې ورکړې دوی له خو مې ورنه کړې جوړې خلاصې شوې نو ډېر زیات خفه شو چا ورته ولې خفې ویل دې ماشومانو له مې جامې ورنه کړې هیر مې فوراً یې د یمن والي ته خط ولېږه وي 2 جوړې هغسې اعلا راولېږه زر
ناغه دوه جوړې ورته راولېږلې، یو یې حضرت حسن له ورکړه، یو حضرت حسین له. نو بیا چې په منبر کېناست وی اوس خوشحاله شوم. ولې؟ وی د نبي علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې خشته ښکلې، نو اوس خوشحاله شوم. او چې مشوره به یې کوله د مشرانو صحابه کرامو سره، نو صاحب حضرت حسن او حسین کبال کې بناستل، عمر فاروق رضی الله عنه به دا ورته نه وي چې پاسه د دې سره مشوره کوم، هغې به یې کېنو. یو ځل عبدالله ابن عمر دی رضی الله عنه خپل پلار ته وایي حضرت عمر فاروق ته، وی ته د دې هلکانو سره ډېره مینه کې حسن او حسین سره، او خبرې خو د جهاد دي، نو دوی په کوم جهاد کې زمانه مخکې دي. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ، وی د دوی پلار ستاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې و، او دوی ستاسو نه نبي علیه السلام ته ډېر نږدې و. نو بچې د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره زه ډېره زیاته مینه او محبت کوم. سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې چې یو ځل په لاره باندې روان دی، یو حبشي غلامو، هغې حبشي غلام سره تور غلامو سپی و، نو د حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوړی خپلې خولې ته اچوله او یو نوړی به یې راغېسته سپي له به یې ورکوله، بیا به یې نوړی ماته کړه خوله کې به یې واچوله، بله نوړی به یې سپي له ورکوله. نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپي وخوړه. حضرت حسن رضی الله عنه چې راغی ورنږدې شو، وی هلکه دا سپی د شړه نه چې ډوډۍ یې پې نیمه خلاصه کړه، دا دې څه وکړل؟ دا به دې شړلی و که نه؟ ځان ته دې درولو، نیمه دې خپله وخوړه، نیمه یې دې سپي له ورکړه. حبشي غلام ورته وایي یو څنګه چې زه د الله بنده یم، د الله مخلوق یم، دا هم د الله مخلوق، زه م اوږې یم او دا هم اوږې دی. نو ما ته دا خبره ډېره بده ښکاره شوه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ موړ کړم او د الله دا مخلوق اوږې دی، داسې اوږې پرېږدم؟ وی دا باغ د وی ته څوک یې؟ وی د ابان ابن عثمان غلام یم، د حضرت عثمان رضی الله عنه د زوی غلام یم. وی دا باغ د چا دی؟ وی دا هم د هغه دی. وی دلته لږ ودرېږه زه راځم. لاړه د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه زوی له ابان له، وی ستا فلانکي ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغ خرڅی نه چې د نیواله، او ستا د هغه باغ یو غلام دی یو تور حبشي، دا دواړه را باندې خرڅ کړه. وی ډېره ښه ده، جوړه یې ورسره وکړه، باغ یې هم ترې واخېسته او غلام یې هم ترې واخېسته، کاغذ یې ورسره ولیکه چې راغی هغه باغ ته، هغه تور غلام هغسې ولاړ دی، سپی ورسره دی. هلکه وی ستا دا باغ ما واخېسته، ستا د مالک نو ته مې هم واخېسته. دی ورته پاسې جی حضور ټیک شو چې تا زه واخېستم او ستا غلام یم، چې څه خدمت یې ستا به کوم، د الله به کوم او ستا به کوم. وی ستا هغې خبرې په ما ډېر لوی اثر وکړ، نو د الله د رضا دپاره ما تا آزاد کړې، او چې دا کوم باغ مې واخېست دا مې تا له خیراتي درکړه، دا باغ هم ستا شو. ګوره د نبي علیه السلام نه سیر یم هغه د سخا هغه اثر پکې پروت دی. یو ټکي نه باندې خوشحاله شو چې ښه زم د الله مخلوق یم، غلام وي دا سپی هم د الله مخلوق دی، زم اوږې یم دا سپی هم اوږې دی. دا راته ډېره بده ښکاره شو چې زه ځان موړ کړم او د الله دا مخلوق سپی دی اوږې پرېږدي. هغې نه دونه متاثر چې غلام او باغ یې واخېست، غلام یې ازاد کړ او باغ یې غله ورکړ. دا باغ مې تا له خیراتي درکړه، زه اوس غلام مې باغ کې خدمت به دې کول ستا شو. سپي مه ساته، سپي ساتل ښه نه دي، خو ځه. غلام ورته وایي وی د کم الله د رضا دپاره چې تا آزاد کړه او د هغې الله د رضا دپاره دا باغ دی کې ما خدمت کو، زه د دې نوکر هم دا تا ما ته وقف کړه، زه د دې مالک کړم، خان دې کړم، نو د هغې الله د رضا دپاره دا باغ هم زه د خدای په نوم کې خیرات کوم، باغ هم زه نادم، زه د الله په نوم ما هم خیرات کوم. بیت المال ته چې کوم ځای کې دی خوښ د الله په نوم باندې خیرات کړي. به هر کیف دا دواړه لکان حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ما وویل چې د نبي علیه السلام ډېر زیات نږدې و، ډېر زیات محبت و د پیغمبر علیه السلام دې دواړو سره، او تپوس به یې ولکه او ځان ته به یې راترغاړه ایستل او ښکلول به خپله ژبه به یې د هغې په خولو کې کېښودله، دومره یې ورسره مینه وه. نو هغه حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه نه پس خلیفه شو، او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړله، 6 میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه سره، او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه تاواله شو. بالاتفاق دته بیا ښځې په ډوډۍ کې زهر واچول او د هغې نه دی وفات شو.
حضرت حسن رضی الله عنه ښځې نوم یې جعده و هغې ورته زهر واچوله فتنو زمانه وه چې زهر یې ورته واچوله نو ورور وله راغی حضرت حسین وی رورې څه چل در باندې وشوي په ما زهر وخوړل چا در ډوډۍ کې زهر واچول وی چا درته واچول وی ته به پیسو کې که نوم یې درته وښیم وی زه به یې مړ کړم هر چا چې راته زهر اچولي وی ګوره نوم درته نه ښیم چې ما ته چا زهر اچولي ګوره په خپل ژوند یې نوم وانه غوښت وی ځکه وی که دا زما په چا شک دی او ده ماله په یقین کې زهر راکړي نو لوی خدای پیشه او دی پیشه او که زما په شکي زهر یې نه راکړی نو ستا د وجلو اثرات نشته خپلې ښځې ورته زهر اچولو چاته یې غږ ونه کړه چې ما ته دې زهر اچولي دي چې کله بیا وفات شو نو د وفات کېدو نه مخکې وصیت وکړه خپل لور ته وایي داسې وکړه چې حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه زما د زړه د ارمان دی چې د خپل بابا د نبي علیه السلام د خپو سره خوا کې د دفن شو خو کوټه د عایشې صدیقې ده د هغې نه ته معلومات وکړه نو که ماله ځای راکوي لږ غوندې نو چې د پکې دفن شو نو لاړ د عایشې صدیقې نه اجازت وغوښت هغې ولې اجازت ورکړی ډېره ښه ده نو ورور ته وایي ورورې ګورې یو خبره بیا هم کوم وی دا خو زه جمدې نو ماله اجازت راکړه هسې نه که زه مړ شم د دې نه خوښه نو د مرګ نه پس دې بیا هم تپوس وکړه نو که بیا هم دله اجازت درکړه او د مسلمانانو په منځ کې څه فتنه هم نه جوړېدله نو ما د نبي علیه السلام سره خوا کې د خپل بابا سره خوا کې دفن کړه او که له څه فتنه جوړېدله یا د هغې زړه نو بیا مې د خپلې مور خپو ته ښخی د حضرت فاطمې رضی الله عنها د مدینې منورې په قبرستان کې نو چې ساعت یې وتله وفات شو نو هغه لاړ نو بیا د عایشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس وکړه هغې وی بلکل ما مخکې مو اجازت درکړی دی اوس هم درکو وروړی دلته کې دفن کې خو د مدینې چې کوم والي و په هغه وخت کې مروان ډېر ظالم سړی مخکې ښه سړی و خو د ولایت نه پس بیا د ډېر لوی ظلمونه کړي دي هغه پرې راضي نه و هغه وی نه د نبي علیه السلام خوا کې به دې نه دفن کېږي لویه جګړه ترې جوړېدله نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه او د صحابو په مشوره باندې د فاطمې رضی الله عنها خپو ته هغې سره خوا کې ورته قبر وکنو او دې په هغې کې بیا دفن شو حضرت حسن رضی الله عنه او جنازه حضرت سعید ابن العاص رضی الله عنه کې دا عشره و مبشره کې دی هغه لس صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام په جون باندې د په یو مجلس کې د جنتي نوم اغشتی چې فلان کې به جنت کې یو پکې د نوم اغشتلی شوی نو بهر کیف هغه په جنازه وکړله او د مدینې منورې مشهور قبرستان دی جنت البقیع ورته وایي په هغې کې اوس هم دفن دی هغې کې قبر دی د حضرت حسن رضی الله عنه ورور یې چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه بیا په کوفه کې وفات دی د هغه متعلق واقعه خو لږه اوږده ده انشاءالله کوشش به وکړو چې په آینده جمعه کې د هغه متعلق واقعه درته ووایو ځکه د حسن صاحب رضی الله عنه نه پس حضرت معاویه رضی الله عنه بیا بالاتفاق خلیفه شوی او د معاویه رضی الله عنه نه پس بیا یزید ته بادشاهي حواله شوې وه هغه بادشاه او یزید د بادشاه په دوران کې حضرت حسین رضی الله عنه مشهوره واقعه ده د کربلا په میدان کې بیا شهید شوی دی او په کوفه کې د هغه قبر ده د عراق ښار کې نو دغه واقعه انشاءالله ممکن ده یا آینده جمعه درته بیان الله جون راکړه خو به هر کیف دا د نبي علیه السلام او د هغه د صحابه کرامو د خلافت سره مختصره غوندې خبره مې درته وکړه د دې راتلونکې میاشتې د عاشورې سره د دې تعلق دی اوس زموږ مسلمانان یو کار کوي او هغه دا ده چې د عاشورې په دې میاشت کې بعضې خلک غم کوي او غم په دې وجه کوي چې روي په دې کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی هغه وفات شوی دی پخوا زموږ په دې وطن کې به هم خلکو دا چا به هغه شګلولې غونډه اوس خو هغه رواجونه ختم شو نو ماشومانو ما ته یاد دي او چا به هغه ډنډی منډی د شپې ویشتلې چې هغه غانونه به یې کول چا په کوټو د پاسه هغه خانکونه ډبوله دغه ټول رسمونه دغه ټول رواجونه او شریعت کې د هغې هېڅ قسمه څه اجازت نشته خو شکر دی رب العالمین ختم کړل لیکن دا بعضې خلک چې غمرازي کوي هېڅ یو مسلمان چې وفات شي او هغه درته رایاد چې ستا په زړه کې یو غم راغی غیر اختیاري طور نو په هغې الله تعالی نه نیسي بلکې د یو مسلمان د وفات ته وجې نه چې یو بل مسلمان غمجن شي دلمن شي دا ښه خبره ده لیکن د غم اظهار کول په دې شکل چې سړی تورې جامې واغوندي او یا مخ وي او یا ځان وي او یا ځان ډبوي او یا ځان له جامې شدی نو دا په شریعت کې بیا منع شریعت د دې خبرو اجازت نه ورکوي
او بیا په دې میاشت کې د دې غم اظهار کول دا هم په شریعت کې ګورې ناجایز دي، جایز نه دي، قطعا دا جایز نه دي. دا عاشورې دا ورځ دا سپېره ورځ نه ده. که یو سړی دا وایي چې د عاشورې ورځ سپېره ده، ولې ځکه دې کې د حضرت حسین رضی الله عنه شهید شو. تاسو نه تپوس دا کوم چې د جمعې په شپه یو انسان وفات شي یا شهید شي، نو دا سړی بختوري او که د جمعې دا شپه سپېره وي؟ تاسو نه تپوس کوم، سړی بختوري. روژې میاشت کې چې یو سړی وفات شو یا پکې شهید شو، دا سړی بختور دی که دا میاشت سپېره ده؟ دا سړی بختور دی. د لوی اختر په ورځ باندې یو سړی وفات شو، دا به نه وایي چې او دا ورځ سپېره ده، ولې دا لوی عالم پکې وفات شو، دا ورځ سپېره ده، دا لوی بزرګ پکې وفات شو. نه، دا بزرګ بختور دی چې دا مبارکه ورځ ول الله ورکړ. دارنګې د عاشورې میاشت بختوره میاشت ده. د عاشورې دا 10مه ورځ دا بختوره ورځ ده، ځکه حضرت حسین رضی اللہ عنہ چې د نبی علیہ السلام مبارک نوسی دی، جلیل القدر شخصیت دی، د حضور پاک مبارک محبوب بچی دی، هغه له پکې رب العالمین شهادت ورکړه. شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده، د شهید خو ډېره لویه رتبه وي. دغه سپېروالي نه دی، مرګ سپېره نه، د شهید ډېره لویه مرتبه ده. د حضرت حسین رضی الله عنه ډېره لویه مرتبه ده، ډېره لویه رتبه ده، او ډېر د مظلومیت په مرګ باندې هغه ته چې تاسو ته زه بیان به وکړم چې هغه سره ډېر انتهایي ظلم شوی دی، ډېر انتهایي د مظلومیت په مرګ باندې وفات شوی دی. نو دا د هغه دپاره لویه رتبه ده، لویه مرتبه ده، لوی شهادت دی. ورځ سپېره ده نه، په دې ورځ کې غم نه دی پکار. دا میاشت سپېره ده، په دې میاشت کې غمونه نه دي پکار. هغې کې صدقه پکار ده، خیرات پکې پکار دی. نو به هر کیف دا خو د نبی علیہ السلام د وفات نه پس تر د حضرت معاویه رضی الله عنه پورې څه مختصر تاریخ می ذکر کړ. او بیا د معاویه رضی الله عنه د وفات نه پس یزید په تخت کې ناسته، هغه سره د حضرت حسین رضی الله عنه سره معرکه راغلې ده، هغه پکې شهید شوی دی. دا به انشاءالله که الله جون راکړه آینده جمعه کې درته بیان کړو انشاءالله. دا پټکی دا شمله څونه پرېښودل پکار دي. نو هر څومره چې وي دې کې څه حد نشته، خو البته د دې املا د نیمه پورې علما لیکي پکار ده چې سړی پرېږدي. لیکن که د هغې نه اوږدی ډېره اوږده خو نه پکار، اسراف دي، که هغې نه لنډه وي نو دې کې څه پروا نشته دی. امام راتلو سره قبلې ته ودرېږي او تکبیر شروع کړي. د نبي علیه السلام طریقه به دا وه چې امام به کله تکبیر اقامت شروع کړ او اقامت بخلاص شو، نو نبی علیہ السلام مبارک بخی طرف ته مقتل او ګس طرف ته به مقتل. आवाज به وکړه سووا صفوفکم، صفونه برابر کړئ، یو بل سره نږدې ودرېږئ، اعتدلوا برابر شئ. دا आवाज به کوو تر دې حده پورې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به د مصلي نه وروسته شو، صفونو میانځ کې به ګرځېده چې کوم سړی به وروسته مخکې به کوي مخکې چا. نو دا پکار دا سنت طریقه ده. قی طرف ته आवाज پکار ده چې الله مبخه صفونه نیغ کې، صفونه برابر کې، د اسلامی طریقه ده. او بلکې حدیث کې داسې دی نبی علیہ السلام فرمایي چې لتصون صفوفکم، صفونه برابر کې. که صفونه مو برابر نه کړ نو الله به ستاسو مخونه زړونه کاږي کړي. مونږ خلک د صف د برابري بالکل خیال نه ساتو، یو بل له مټه به یې نیو، ځان ته به یې نږدې کوو. اوس خو که څوک د مټه دې ونیو چې لا نږدې جګړه در سره کوي، وایي ما له یې دیکه راکړه. نه دی کې جګړه کول نه دي پکار، یو بل سره نږدې ودرېدل پکار دي. صفونو کې فاصله پرېښودل نه دي پکار. باقي حدیث کې راځي چې صفونو میانځ کې فاصله پاتې شي، شیطان راځي دی کې ودرېږي. نو شیطان خو اصل ته نه خلاصېږي، خدا د فساد دپاره راځي، مونځ کې نقصان دې پیدا کوي. نبی علیہ السلام به قوما سجده او جلسه کې باقاعده ښه پورا احتیاط کو. جلسه قوما سجده دا به تقریبا برابر، جو رکوع چې وکړې نو پاسه دومره ودرېږه چې څومره تا رکوع کړې ده. دا سنت طریقه ده. که دومره نه ودرېږي نو کم از کم لا خو به نیغې، او کم لا دې نیغه نه کړه او نیغ لاړې نو واجب دې پرېښودل. بلکې بعضې علما وو چې سر لمونځ دې ونه شو، نو دې کې لږ احتیاط پکار دی. بعضې خلک سجدې نه اوچت سیملی نیغه کړي دي چې بیا سجدې له ځي، بعضې خلک رکوع نه اوچت سیملی نیغه کړي دي چې رکوع له ځي. دا ګناه ده، ښه خبره نه ده. د سوي په دې پوه نه شو. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک او نه خیر څه خبره نه. تلاوت لپاره چې خاص صورتونه مقرر کړي په نفلو کې هغه صورتونه وایي نو بالکل خو کولی شي. بهنوی کی دوسری بیوی کی بیٹی څه مطلب شو په دې پوه نه شو. دا ځان له بیا ما نه رسو تپوس وکړه.
جناب هر ګناه برته الله په توبه وبخي، پردې مال درته الله په توبه نه بخي. چا مال چې وهلي هغه به هغه له ورکوي او یا به د هغه نه د هغې معافي غواړي. د خیر د نوافلو کې که سړی په دویم رکعت کې تر د اخره پورې ووایي اللهم ربنا پورې او بیا دریم رکعت ته پاس سبحانک اللهم هم ووایي نو خیر دی. خو زمونږ خلقو چونکې دغه طریقه ورته لږه ګرانه ده، بیا یو پوټی لږ زمونږ خلکو باندې دغه راځي، عوام دي، نو مونږ هم ورته وایو چې خیر دی نفل هم داسې کوی لکه سړی چې عام کم سنت کوي، په دغه طریقه باندې کوی. نور که په نوافلو کې سړی په دویم رکعت کې د عبده ورسوله نه پس اللهم صلی د درود شریف وی اللهم ربنا وی او بیا پاسی او بیا سبحانک اللهم نه دریم رکعت شروع کی نو خیر دی. دا یو طریقه ده په نفلو کې. ګورئ په فرضو کې یا په واجبو کې نه، په نفلو کې. او خو زمونږ عوامو ته دغه اسانه غوندې طریقه مونږ ښایو چې بس عبده ورسوله ووایه او بیا پاسه او بیا د الحمد نه شروع کوه لکه سړی چې عام سنت کوي. دعا کوي چې رب العالمین موږ په الفضل و کرم وکړي، الله موږ له صحیح عبادت توفیق راکړي، یا الله موږ د ګناه او د ګناه د اسبابو نه وساتي. پروردګاره دغې خلفای راشدینو په نقش قدم موږ روان کړي، الله هغې سره زموږ حشر او نشر نصیب کړي. دعا کوي بعضې بیماران دي الله وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران الله یې د قرضونو نه خلاص کړي، الله یې زموږ حلال رزق نصیب کړي، د حرامو نه دې الله محفوظ وساتي، الله موږ د فتنو نه وساتي. الله که د چا میاس کې روانې دښمنۍ طرفګرۍ دي وله پر هغو بدلې کړي. څومره مردګان چې وفات دي دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي او الله زموږ نه راضي شي. یا الله ته زموږ نه راضي شي، الله موږ د دنیا او د آخر د غمونو نه وساتي، الله دنیا او آخر کې د خپل قهر او د خپل غضب نه محفوظ کړي. هم حاجیان صاحبان چې حج ته تللي دي او څوک راغلي دي څوک پاتې دي هغې دې الله په خیر او رسول کړي، الله د ټولو قبول شوي حج سره د عمرو سره طوافونو نه نصیب وګرځولي کړي. اخر وخت کې د الله زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب آفت رمزی په 145 نمبر 61 کې تاسو د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہما فضائل واوریدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 اے زړګیا ته چې ګمبت خزر آیا دی، زړګیا ته چې ګمبت خزر آیا دی، په سوچ او تصور کې به آقا قدم کې، په سوچ او تصور کې به آقا ادوي آقا ادوي، و زړګیا ته چې ګمبت خزر ادوي، زړګیا ته چې ګمبت خزر ادوي، وتل دا عاشقانو در نهر نشي زړګیا، وطن دا عاشقانو در نهر نشي زړګیا، بلال حبشي با پجړا یادوي، بلال حبشي با پجړا یادوي، په سوچ او تصور کې به آقا یادوي، په سوچ او تصور کې به آقا یادوي، آقا یادوي، زړګیا ته چې ګمبت خزر یادوي، زړګیا ته چې ګمبت خزر یادوي، صدیق عمر عثمان دی د نبی د قبول، صدیق عمر عثمان دی د نبی د قبول، ویوزه بور سره شیر خدا یادوي، یوزه بور سره شیر خدا یادوي، په سوچ او تصور کې به آقا یادوي، په سوچ او تصور کې به آقا یادوي، آقا یادوي، زړګیا ته چې ګمبت خزر یادوي، زړګیا ته چې ګمبت خزر
مسجد نبوی دویم دا اصحابو چبوترا مسجد نبوی دویم دا اصحابو چبوترا بل جنت البقی بخام خایدے بل جنت البقی بخام خایدے پسوچ او تصور کی باقی پسوچ او تصور کی باقی آقا یادوے زڑ گیا تچ گنبت خزرا یادوے لڑ گیا تچ گنبت خزرا یادوے دا سید شہداء امیر حمزہ مزار تورشا دا سید شہداء امیر حمزہ مزار تورشا حالات دا شہادت بئی بیا بیا دوے حالات دا شہادت بئی بیا بیا دوے پسوچ او تصور کی با آقا دوے پسوچ او تصور کی با آقا دوے آقا دوے وزر گیا تچ گنبتی خزرا زر گیا تچ گنبت خزرا او بشیر شیخ ادریس سرا دیو دے مولا بول بشیر شیخ ادریس سرا دیو دے مولا بولا چہلتا دا شاعر اسرار وینا یادوے چہلتا دا شاعر اسرار وینا یادوے پسوچو تصور کی با آقا یادوے پسوچو تصور کی با آقا یادوے آقا یادوے وزر گیا تچ گنبت خزرا یادوے زر گیا تچ گنبت خزرا دوے پسوچو تصور کی با آقا دوے پسوچو تصور کی با آقا دوے زر گیا تچ گنبت خزرا دوے زر گیا تچ گنبت خزرا حالات دا شہادت بئی بیا بیا یادوے حالات دا شہادت بئی بیا بیا یادوے پسوچ او تصور کی با آقا یادوے پسوچ او تصور کی با آقا یادوے آقا یادوے وزر گیا تچ گنبت خزرا یادوے زر گیا تچ گنبت خزرا یادوے او بشیر شیخ ادریس سرا دیو دے مولا بوزا بشیر شیخ ادریس سرا دیو دے مولا بوزا چہلتا دا شاعر اسرار وینا یادوے چہلتا دا شاعر اسرار وینا یادوے پسوچو تصور کی با آقا یادوے پسوچو تصور کی با آقا یادوے آقا یادوے وزر گیا تچ گنبت خزرا یادوے زر گیا تچ گنبت خزرا یادوے پسوچو تصور کی با آقا یادوے پسوچو تصور کی با آقا یادوے زر گیا تچ گنبت خزرا یادوے زر گیا تچ گنبت خزرا یادوے دا مدنی لاری کسی دی لگا پخیال گرزا دا پاک رسول دخپو
نقشی دلک په خیال ګرځا کوس دی کیږي دا قدم پدې پسترګو ګرځا دا صحاب مقبری دلک په خیال ګرځا قدم په خیال چتوا دلتا عمر سیږي د غیرتونو تقاضی دلک په خیال ګرځا دا د صدیق عمر عثمان او د علی وطن دے د سردارانو دروازې دلک په خیال ګرځا پسید جنت البقی ډیر پارام تیریگا سوکی آران سوکی رشتی دلک په خیال ګرځا یو حاضر نگی چوای پری درود و سلام دلتا بیشمار